په یو علاقه کې یو حکیم او دې حکیم کې د کمال کار دا و چې کله دی به سحر دکان راتلو دله به خپلې ښځې په یو کاغذ باندې د ضرورت ټول څیزونه ولیکل چې دا څیزونه به سبا پکارېږي او ماښام چې کله دکان نه راځي نو دا څیزونه به ځان سره راوالي. دې حکیم د بلا بچي به داسې چل کولو د الله پاک ګوره د کم سړي چې په الله پاک باندې بروسه یې که نه نو هغه الله پاک هېڅ کله هم نه خرابوي. دی به چې لاړو په خپل میز باندې به د ښځې هغه لیکلي چې کم څیزونه او کم د روزمره ضروریات وه به یې ځان له په میز باندې کېښه چې کله به د هغه ټولو څیزونو ضرورت مطلب د هغه څیزونو خرچه را پوره شوه د هغې به حساب وکړو چې دا ټول څیزونه خو لیټ سپوز د 3000 روپو کېږي نو ده به چې دکان کولاو کړو نو ده به چې کله 3000 روپۍ وګټلې نو هغې نه پس په ده د خلکو فری علاج شروع کړو فری میډیسن به یې ورکول چې څومره هم کسټمر راتلل هغه فری و تر څو چې د خپل لیست باندې هغه پیسې نه وي پوره کړې چې په لیست باندې به پیسې پوره شوې هغې نه پس په هر څه فري وځي. داسې مطلب ده په الله پاک باندې بروسه به ده وي الله پاک ورکولو والا دی الله پاک چې څه زما قسمت کې لیکلي وه ماله الله پاک راکوي او د الله پاک په ورکړه باندې شکر او صبر به هم کولو جي. یو ورځ چې سحر دی دکان له تللی دی دکان کې په خپل چیر ناست شوی دی او د ښځې هغه لیست یې کولاو کړی چې کوم روزمره څیزونه وو هغې به ورله لیکل چې لیست یې کولاو کړی نو یې کې ښکته یو غټه فکره دا هم لیکلې وه چې بس ته اوس مو لور را پیغله شو د دې واده کول به هم غواړي نو دې دپاره د جهیز سامان چې کوم دی هغه ورو ورو ایشتل غواړي. ده ورسره ښکته هغه فکرې سره لاندې ولیکل چې الله پاک د دې هر څه ذمه دار دی الله پاک ذمه دارۍ ایشتې ده او الله پاک په هر څه کوي او بس په خپل کار باندې بسم الله ووي او کسټمر مریضان چې کوم وو هغې چې کول شروع کړه د لیست کالکولیشن هم وکړو کوم چې روزمره څیزونو چې څومره پیسو باندې کېږي نو دغه رنګ ورځ روانه شوه جي. دې کې یو ورځ د ده دکان ته یو ډېر مالداره سړی راغو مالداره سړی چې راغو ده سره ډېر په خوش اخلاقۍ باندې ملاو شو ده له وایي ودې پېژندم که نه دی ولوی نه ما خو نه یې پېژندلی خو ما له خو د دنیا مریضان راځي کېدای شي ته مې هم چېرته مریض پاتې شوی وایي نه جي زه د مریض نه یم پاتې شوی یو ځل داسې چلو چې زه د ستا په دکان په دې سړک تېرېدمه نو ستا خاص د ستا د دکان مخې له زما را ګاډي ټایر پنچر شو چونکې ما سره ډرایور هم و هغه ټایر چینج کولو خو زه ګاډي نه بهر راووتم او ډېره زیاته ګرمي وه نو تا ماله د دکان ګیټ کولاو کړو چې دننه راشه دننه کښېنه چې څه ټایم ټایر فټ شي نو بیا به ګاډي یې کښېني او هغه ټایم تا سره یو وړه لور هم وه په دکان کې وایي هغه لور تاله وی چې بابا بس ته ناوخته راوځه چې ځو نور کله خو دا ټایم مونږ ځو نو ما ویې جوړې زه په تاسو بوج یم نو ما تا نه بیا څه میډیسن هم وایسته ما تاله وویل چې دغه رنګ زما واده شوی دی او زما بچي نشته دی ماله د هغې دپاره میډیسن راکړه نو تا ماله 2 میډیسن هم راکړه دی دا اوس هغه سړی چې کوم دی هغه حکیم د لګیا دی تا ماله 2 وړو شاپورو کې میډیسن راکړه په یو د زما نوم ولیکلو او په یو د مطلب زما د کور والا دپاره د میډیسن راکړل هغه میډیسن ما ته زما ضرورت نو چونکې زما ډېر زیات علاجونه کول هغه ټایم هم زه انډر ټریټمنټ وم ما یو کې نه یو ځای بل ځای نه علاجونه کول د ما دغه ټایم د ستا دوایي ته ضرورت نو خو ځکه دا دوایي ما تا نه وایسته چې زه په تا بوج نه شم چې مطلب زه تا له څه فیس درکړم وایي څه ټایم چې تا له ما بیا پیسې درکولو نو هغه ټایم تا ماله وي چې زه پیسې نه اخلم ځکه زما چې نن در ورځې څومره ریکوایرمنټ و هغه الریډي ما پوره کړی دی او دا زما رولز دي دا زما قانون دی چې زه د خپل ریکوایرمنټ نه پس زما ضرورت نه پس چې کم کسټمر ماله راځي کم مریضان ماله راځي هغه زه فری چې کوم ویل زه فری دوایي هم ورکوم نو تا ما نه وایي پیسې هم نه ویشتې هغه د مالدار سړي حکیم ته وایي حکیم سړی نور هم حیران شو خوشحال شو ځان سره کېنولو ښه دغه اوس مالدار سړی وله وایي تا نه چې ما څه ټایم وایي دوایانې ویشتې بس زه تا نه لاړم زما د ګاډي ټایر ټیک شو مونږ روان شو بس بیا 2-3 ورځې پس زه یو کې ته لاړم او دوایانې ما نه وې استعمال کړې خو یو ځل بیګ نه ما راوویښتې چونکې هغه ټایم ما سره وایي خپله ښځه هم وه چې هغه ښځې زما هغه لاس کې دوایانې وکتې نو ما ورله ټوله کیسه تېره کړه وایي چې څنګه مې ورله دغه ټوله کیسه تېره کړه وایي زما هغه ښځې هغه دوایي ما نه راښ کړه او ما ته ویې چې دا دوایي خو به زه ځکه ضرور یوز کوم چې دې کې اخلاص موجود دی او دا تاله یو داسې سړي درکړي دي چې دې کې به خامخا زموږ دپاره شفا وي او بالکل هم هغه میډیسن چې موږ یوز کړو نو نن زما 3 بچي هم دي نو هغه حکیم نور هم خوشحاله شو چې یاره خله چې زما د میډیسن نه خو چاله فایده رسېدلې ده خو وایي زه اوس په دې غرض راغلی یم ستا د دکان له چې زه پاکستان ته اوس واپس راغلی یم نو زه سپیشل هم ستا د دکان د دې دپاره راغم چې زما یو ورویره وه او د هغې د واده ټول ضروریات چې کوم د هغې د واده جهیز څومره سامان مو هغه الریډي ما ایشتلی دی خو زما هغه ورویره اوس په هغې باندې بله شپه وایي ته به راغه او ته به یې سر لوخته چونکې موږ ډېر زیات لیټ شو هغه وفات شوه نو اوس هغه جهیز سامان چې کوم دی ما له ډایرکټ د ستا لور وایي ذهن ته راغه چې زه کله په فرسټ ټایم د ستا د سټور ته راغلی وم د ستا د دکان ته راغلی وم نو هغه ټایم تا سره هغه وړه لور وه
دا 15 کاله مخکې کیسه وي او وړه لور چې تاسو راوي هغې تاله بار بار وی چې کور ته ځو نو زما ذهن ته ډایرک هماغه ټایم راغی څه ټایم چې زما غرویره وفات شوه نو زما ذهن ته راغی چې د ستا هغه دور به هم پیغله شوي او د جهیز چې څومره دی د بیسټ چویس د بیسټ آپشن زما دپاره همتی چې دغه ټول جهیز زه هم تاله درکم هغه حکیم وخاندل او د خپل میز نه هغه کاغذ راویشتو کم کاغذ چې ولا ښځې لیکلی او هغه سړي لی ورکړو چې دا واله سړي چې وکتل نو په هغې لیکلي چې ښځې ولا ښکته لیکلي چې دور مو پیغله شوې ده او د هغه د واده د هغې د واده د جهیز به هم رو غم کول غواړي او ده چې والله ښکته کوم څه لیکلي و چې الله پاک ذمه دار دی د دې هر څه ذمه داري الله پاک ایشتلې ده او الله پاک پکې ته غم مه کوه هغه مالداره سړي چې کاغذ وکتو هغه ډېر زیات ایموشنل شو په ژړا شو دې حکیم له ورغاړه وتو دې حکیم له ووي یاره چې په الله پاک څوک بروسه کوي که نه نو هغه خلک ترې راشي تا نه دې زده کړي چې په الله پاک باندې څنګه بروسه کول پکار دي نو دې واقعي مقصد صرف او صرف دا دی ګوره موږ ټوله ورځ لګیا یو د الله پاک نوم ورواخلو نه موږ ګرځو بس موږ وایو چې مال را جمع کړو دا نه وایو چې الله پاک ورکړي والا دی الله پاک ورکوي منم مهنت په هم انسان کوي نو الله پاک د مهنت صله ورکوي خو مونږ چې کوم دی خپل مهنت فست دغه کړی دی مونږ وایو چې مونږ مهنت کوو نو الله پاک مونږ بیخي اړو یادونه چې الله پاک هر څه کولو والا دی نو مونږ له پکار چې مونږ خپل عقیده دا وساتو چې دا هر څه کیږي دا الله پاک کوي د الله پاک په حکم باندې کیږي د الله زه دا سوچتوم دا د الله پاک په حکم باندې کیږي چې الله پاک نه غواړي زه د الله د ذهنه خوځولی هم نشم دا خبرې چې زه تاسو سره کوم دا لګیا یم دا ویډیو جوړوم ځان ته مې موبایل ایښی دی لګیا یم تاسو سره یو واقعه شریکه کوم نو دا الله پاک زما خوله د الفاظ راولي او تاسو چې لګیا دا موبایل مو لاس کې نیولې دی او ما اوري نو دا هم الله پاک هر څه کوي چې الله پاک نه غواړي زما د خوله هم کوله ستاسو د لاس هم داسې پاتې شي هر څه چې کوم دی د الله پاک په کنټرول کې دي نو دا عقیده چې کوم دی دا بیلیف چې کوم دی دا موږ په خپل ذهن کې په زړه کې ساتل پکار دي چې څه کار هم موږ کوو نو موږ د زړه کې دا ووایو چې دا هر څه الله پاک کوي دا صرف مونږ روان یو دا هر څه دا کار چې کوم دی مانه الله پاک اخلي لکه مونځ د تلل چې کوم دی دا الله پاک مونږ راغواړي جومات له چې راشه الله پاک بنده راغواړي چې الله پاک په حکم باندې بنده لاړ شي مونځ وکړي لکه مونږ وایو نه چې ما مونځ وکړو نه چې دا ما نه دی کړی دا په ما باندې الله پاک وکړو الله پاک زه خپل کور ته راوغوستم ما نه دومره ښه کار وشتو چې ځان ته ودرولم لکه دا زه په خپل دغه باندې نه یم تللی لکه مونږ وایو نه چې دا کار ما داسې وکړو دا کار د الله پاک په فضل او په شان باندې دا کار ما دا مونږ له داسې ویل پکار دي خیر داسې واقعه وه د مونږ لپاره پکې یو غټ عبرت و د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام